السلام علیکم. زما نوم سردار ولی ده او بټۍ زاخیل نه راغلي. دا ګاډي ډېر په ګڼه تعداد ولاړ دي، 2 کتاره 3 کتاره. د ماشومانو ته د مخلوق ته ډېر زیات تکلیف ده. موږ ته د حکومت نه دا خواهش کوو چې بس موږ ته دغه رش دغه ستونزه راته حل کړي. موږ ډېر خوشحاله یو. خدای دې په پاکستان آباد لري. موږ ښه وخت یې تېر کړ. الله دې خوشحاله کړي. بس دغه ستونزه راته حل کړي چې په دې بارډر په دې سړک په دې میچنۍ کې دا لواړګي دغه علاقو کې موږ ډېر په تکلیف کې 3 کتاره ګاډي ولاړ دي او موږ کوزېدی نه سو. دغه تکلیف د مهرباني دا رش خو د دې له وجې جوړ ده چې تورخم کې د سیمټو ګاډي هم دي، نور موټر هم دي، د کاډو ګاډي هم دي. بالکل لاره نشته. تورخم بلاک ده. لاره هم بالکل د روډ سر چې ده دې کې هم 3 لاینه 2 لاینه ولاړ دي او ماشومان دي، زنانه دي. ډېر بد حال ده. ګرمي ده. بس دغه د مهرباني وکړي حکومت نه. موږ دا خواهش کوو چې دغه رش راته کم کړي او موږ دې بس په خیر به واړو انشاءالله. بس خدای دې آباد لري. هېڅ مشکل موږ ته نشته. زاخیل نه روان سوي موږ ته چا داسې نه دي چې چېرته زه یو وارې نلسي ته لاړو، بیا هغه کیم کې ودرولو، وایي تاسې چکن چېرته مالپورې ده افغانستان کې، وایي په مخ هم ښه الله هم خوشحاله ورسو. الله دې له ټولو سره ښه وکړي. موږ ښه خوشحاله یو دلته او بس اوس موږ وخت پوره سوی ده او له خیره خدای دې خپل وطن ته په خوشحاله زړه ورسوي او پاکستان سره دې خدای ښه وکړي. تکلیف خو دغه ده چې لاره بنده ده انډیواله پوه شوې. یووالې نه راغلو ځو کابل ته. الله دې خیر کړي. بس دغه ستونزې دي بس چې په خیر وباندې خدای ورسوي. الله دې خیر کړي. او د لارې ستونزه مثال نور خو دا نه ده چې رش ته دغه ګاډي سره کولاو کړي پوه شوې. مثال د خوراک څخه خو مو څه بندوبست نه ده کړی، خپله مو کړی، هر څه مو کړي دي پوه شوې. او نور موږ سره خو څه بندوبست نه ده سوی. بس دغه هر څه خپل کړي. بس دغه تکلیف ده چې موږ ته لاره خلاص شي او له خیره سره واوړو بارډر ته. نور خو داسې تکلیف نشته. خپل وطن ته له خیره لاړ شو انډیواله. څه خوشحالۍ واوړو دا غټه خبره ده. نور موږ ته تکلیف خو دې خوا ته نه رسېدلی. ښه خوشحاله یو انډیواله. خو چې یخوا ته واوړو په خیر باندې بس دغه تکلیف ته ورځي چې دا لاره کې هم تکلیف نه کېږي. الله به خیر. نوم مې عمران الله دی، د جلال آباد ننګرهار اوسېدونکی. موږ ته مشکلات ډېر دي، ډېر مشکلات دي. دا کډو والا دا اوس ګوره روان دي، ماشومان دي، سپین ږیري دي، واړه دي. مشکلات ډېر دي. دا لارې قطارونه دي. دا باید دی چې ډایرکټ ګاډي تللی او پورې ورته مشکل دا مشکلات دي. لاره کې دا سیلابونه راوتلي دي. دا لارې ګډې وړې دي. هغه د علي ماجد کې اوبو چې سړک وړی دی دلته لارې بندېږي. لارې ډېرې ګډې وړې دي. خپل ملک ته روان یو ښه خوشحاله یم. پاکستان کې دا 10 کاله هم تېر کړ. اوس ترې روان یې ښه خوشحاله یم. نوم خو مې نبي الله ده او راغلي د اټک ازرونه کډه م رابار کړې ده او بس شکر ده ښه په خیر او خیرت سره راورسېدو. او بس مشکل دغه مشکل دی د کډو ته ګور دې خوا نه دی چې کتار لګېدلی ده. ګاډي ډېر زیات ولاړ دي او بس دغه مشکل ده چې ماشومان دي او زنانه دي غونډ چغې او بغارې وایي ګرمي ده لږ. دغه مشکل ده. او کنی نور خپل وطن ته روان یې ښه خوشحاله یم. تقریبا 15 کاله تېر کړل. ښه د ښاري وطن تېر کړه. اوس خپل وطن ته روان یم ښه خوشحاله یم. خدای پاک هم دې هلته کامیاب کړي بس په خپل وطن کې. اور خدای پاک دې هر مؤمن مسلمان په خپل وطن کې کیسے सब मुसलमान भाई को अस्सलाम वालेकुम. मैं आप बेबूती तहसील हजरो ज़िला अटक बेबूती ग्राम में छच बहुत सोना 30-35 साल मैंने उधर गुजारा है और जिसका नाम अताउल्ला शाही साहब है। उस मकान में मैं रहने वाला है किराया पर। और सब बेबूती ग्राम का सबका शुक्रगुजार हूँ। एक गाल मैं पाकिस्तानी भाई को भी बोलना हूँ और अफगानी भाई को भी बोलना हूँ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि असाड़ा हुकूमत ने अल्लाह जी इतना जज्बात चाह देता है कि हम लोग फिर अफगानी हो गए। वरना कदे हमको हुकूमत न करे तो हम अफगानी नहीं बन सकते। हम इधर ही रहे जो बड़े शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत खुशी से फिर मोड़ के अपना मुल्क जाना है। ये बहुत खुशी का मरहला है और सब पाकिस्तानी भाई को बहुत बहुत सलाम पेश करता हूँ। बहुत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश है, बहुत इज्जत एहतराम नाला से मोड़ के आए। इस तरह नफरत वाला वीडियो न बनाओ। ये मेहरबानी करो। कोई भी किस्म पाकिस्तानी को भी मेरा ये पैगाम है अफगानी को भी कि नफरत न फैलाओ और इस तरह गाल करो जड़ा मुसलमानी ने तरीके तो जोड़ा मत आवे। कोई नफरत न फैलाओ। नफरत एक दूसरे के साथ न